سلامونه ملګرو. محمد عامر د پاکستان ټریک سوټ سره ټویټ کړی دی. شکر الحمدلله پکې لیکلي دي او ورسره لیکلي دي چې 4 کاله پس مې د پاکستان ټریک سوټ واچولو جی. په 2020 کې د ریټایرمنټ اعلان کړو، 2024 کې دوباره ولا موقع ملو شو. خو بل طرف لکه تاسو ګورئ محمد عامر د ولف 777 کم چې بیټینګ ویب سایټ ته کم چې بیټینګ کمپنی دا د جواری کمپنی دا هغه د لپاره یو ایڈورټایزمنټ هم کړی دی چې محمد عامر باندې په دغه ایڈورټایزمنټ باندې ډیر تنقید هم کیږي. په دې ویډیو کې موږ د محمد عامر دغه تنقید باندې هم خبره کوو چې ډیر خلک وایي چې کېدای شي محمد عامر د بیټینګ چې کم ویب سایټ ته یا بیټینګ چې کم کمپنی ده د محمد عامر تنو پکار چې دغه ایڈورټایزمنټ کولو، ځکه محمد عامر یو ځل مخکې هم د فکسینګ ښکار جوړ شوی، د فکسینګ الزام الریډي په محمد عامر شته دی او بیټینګ کمپنیز چې څومره هم وي نو دای په فکسینګ کې ډیر اهم رول لري. څنګه رول لري په دې ویډیو کې ډیسکس کوو. وغه نه مخکې محمد عامر چې کم پهله پازیټیو خبره کوو چې محمد عامر کم د پاکستان ټریک سوټ چولې دی او ورسره بیا ټویټ کړی دی، ورسره لیکلی دی چې شکر الحمدلله 4 کاله پس مې د پاکستان ټریک سوټ واچولو، ډیر زیات د شکریه ادا کړې ده. خو بل طرف ته محمد عامر د ولف 777 لپاره یو ایډ جوړ کړی دی کم چې تاسو له سکرین باندې هم ښکارېږي. نو د ولف 777 که تاسو ګورئ دا د بیټینګ د جواری یو ویب سایټ یا د جواری یو کمپنی د آنلاین په دې باندې خلک په دې میچونو باندې پیسې لګي. څنګه چې جواری کیږي داسې آنلاین جواری کیږي. دا جی آنلاین د جواری یو پلیټ فارم دی. د دې ویب سایټ د ولف 777 د ملتان سلطان په ټریک سوټ باندې هم څه ټایم چې محمد رضوان دې نه انکار کړو چې زما په ټریک سوټ باندې به ولف 777 تاسو د دې ایڈورټایزمنټ نه کوئ جی. بیا بابر اعظم هم د دې نه انکار کړو جی. اوس هم دغه ویب سایټ د لپاره، اوس هم دغه کمپنی د لپاره، اوس هم دغه آنلاین چې کم جواری پکېږي د لپاره محمد عامر یو ایډ جوړ کړی دی. اوس دا بیټینګ کمپنیانې چې کوم دي دا په دې فکسینګ کې څنګه اهم رول لري جی. فکسینګ کې دی ځکه دا فکسینګ کې اهم رول په دې باندې لري، یو خدای سره ډیره زیاته پیسه وي. د جواری چې څومره هم ویب سایټ تی یا څومره هم دغه دي دا به تاسو کتلی چې دی په دې چې کله هم میچ وي په دې باونډري لاین باندې چې کم دا نمونه لیکلي یا پیپسي وي یا مختلف دغه وي یا د باونډري چې کم دا لکیره تیره شوي په کرکټ ګراوند کې د سره شاله چې کم بورډ لیکلی وي، بورډونه لګېدلي وي چار چاپیره، په هغې باندې د مختلف کمپنیانو نمونه وي. نو د دې کمپنیانې د بیټینګ کمپنیانې چې کوم وي که نه دی سره دومره پیسه وي چې دی په مین ځای کې خپل ایډورټایزمنټ کوي. لکه دغه بورډ ډیر ګران لګي، دغه بورډ چې کومه کمپنیانې جوړوي هغه وړه کمپنی نه وي. نو تاسو به کتلی ولف 777 هر ځای کې په پی ایس ایل کې چلیدو د کلاډیانو په ټریک سوټو باندې په غټ غټ کلاډیانو باندې د خپل ایډورټایزمنټ کولو. وسیم اکرم ولا هم کړی دی، ډیر غټ غټ کلاډیانو د ایډورټایزمنټ کړي. نو مطلب دی سره ایډورټایزمنټ د لپاره چې دومره درنه پیسه شته، نو مطلب دا چې دا یو ښه کمپلیټ یو ښه مالدار بیټینګ ویب سایټ دی جی، د جواری یو ویب سایټ دی. نو دای څنګه چل کوي، دای عمدي فکسینګ کې کلاډیان چې کوم ویل دي سره کانټیکټ کوي، نو دای له چې پته ولګي په دې کلاډي ډېر زیاتې پیسې لګېدلې دي، نو هغه کلاډي سره دای بیا جوړ توړ کوي. مطلب فکسینګ چې کیږي کنه نو هغه کې د بیټینګ د جواری د کمپنیانو یا د غټ جوارګرو ډېر غټ لاس وي. فکسینګ کوي هم غټ جوارګر بوک کیز ولا ویل شي دا کوي هم دغه غټ غټ جوارګر خلک. ما تعالی څه پکار لکه یو عام سړی دی غله څه پکاري چې به فکسینګ کوي، او یو غټ جوارګر یا به فکسینګ په دې وجو کې چې په کلاډي باندې پیسې ولګي، هغه وایي چې دا کلاډي به یا وایډ بال کوي یا دا کلاډي به سکور نه کوي یا دا کلاډي به نو بال کوي، هغه الریډي شی فکس کړی وي او دلته په دنیا پیسې لګولې وي. نو دی له مطلب فکسینګ چې کوم وي هغه هم د جواری سره ریلیټډ هم دا غټ غټ جوارګر چې کوم دي دا فکسینګ کوي. نو په محمد عامر باندې الریډي د فکسینګ تور لګېدلی دی او اوس دغه ویب سایټ د لپاره دغه کمپنی د لپاره ولف 777 د لپاره ایډ چلول د محمد عامر خلاف نور هم چې کوم د محمد عامر خلاف چې کوم خلک وو ایله یو بانه جوړه شوې په محمد عامر باندې تنقیدونه روان کړي دي جی. خیر محمد عامر الریډي یو سبق زده کړی دی، بیا هم که هغه فکسینګ کوي یا فکسینګ کمپنی سره انوالو کیږي نو زیاتې به کوي جی. په دې ویډیو کې د اپډیټس ډېره زیاته مننه جی. والسلام.